أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. اوس په دې آیات کې الله تبارک وتعالی د طالوت بادشاه سیاست بیانوي په بارا د صفای د فوجیانو کې چې کمزوري د بازارانو او نیکانو نه جدا شي. د کمزورو نه مراد دا چې دنیا پرس معلوم شي، دغه شان کمزورو نه مراد د امیر نافرمانه معلوم شي، او د بادرانو نه مراد چې نیکان ته جدا شي، د آخرت طلبگار جدا شي، او د امیر فرمان بردار هغه جدا شي. او دا د دې لپاره چې په قتال کې کامیابی حاصله شي، په جهاد کې په قتال کې کامیابی حاصله شي. هر کله چې دیو د قتال د انتظام د پاره بادشاه طلب کړي او چې مونږ لا یو بادشاه پکار دی، یو امیر پکار دی، نو وروستو د انتخاب او تصدیق د هغه نه په راتلو د تابوت سره اوس تیاری د قتال شروع شوه. فصله په معنی د انفصله او د خرجه سره دی، یعنی فلما فصل طالوت، هر کله چې جدا شو طالوت بالجنود د لښکر سره، قال نو ویل دی طالوت ان الله یقینا الله تعالی مبتلیکم امتحان کوي پتا سو باندې بنهرین په یو نهر سره. قال ویل دلته مراد د قال نه د قائل نه هغه طالوت دی، او دا په واسطه د شمویل علیه السلام سره ویل شو، ځکه طالوت خو پیغمبر نو، هغه ته وحی نه کېدله او د الله رب العالمین خبره دی رسی. نو دا د اصل کې وحی شوی و شمویل علیه السلام ته چې دغه وخت پیغمبرو، او هغه بیا طالوت ته وی، نو طالوت بیا د قوم ته وی، د خپل فوج او د خپل لښکر ته وی. قال ویل طالوت ان الله یقینا الله تعالی مبتلیکم امتحان کوي پتا سو باندې بنهرین په یو نهر سره، پمن شرب منو نو څوک چې وڅکي د دې نه اوبه فلیس مني نه به دی زما د ملګرو نه، زما ملګری به نه. چا چې دې نهر نه اوبه وڅکلی دا به زما ملګری نه. دا نهر دا په اردن کې دی، په اردن کې دا نهر دی. او چې کله دیو په دې ځای باندې راغله، وایي د ګرمۍ موسم و، سخته تنده پرې راغله، اوبه ورسره نه وي، نو چون کې امتحان هم ټیم دغه وي. حضرت طالوت ورته وی، طالوت چون کې هغه په دیو باندې یو امتحان کوه، د دې لپاره چې تورېږه تابعدار پکې څوک دی او نافرمانه پکې څوک دی، څوک مني او څوک نه مني. دغه شان په دې کې بل مقصد دا و چې دا خلک د سختۍ سره عادت شي، ځکه چې ته سختۍ سره عادت نه یې نو بیا خو ته قتال نشي کولی، بیا جهاد نشي کولی. د دې وجې نه رمضان المبارک د میاشت روجي چې دي، نو د دې کې یو پیده دا ده چې مسلمان د لوږې سره عادت شي، مسلمان د سختۍ سره عادت شي، مسلمان د تکلیف سره عادت شي، نو دی بیا کافر سره په مقابله کې بیا دی مضبوطي. نو ده ورته ویله د طالوت چې الله رب العالمین فرمایي چې الله ان الله مبتلیکم بنهر، الله رب العالمین امتحان کوونکی دی په تاسو باندې په یو نهر سره. نو پمن شربا چا چې اوبه وڅکلې منه د دې نهر نه فلیس مني نه به دی زما د ملګرو نه، ومن لم یطعمه او چا چې اوبه ونه څکلې د دې نه فانه مني نو یقینا هغه به زما د ملګرو نه وي، چې چا اوبه ونه څکلې نو زما ملګری. الا من اغترفا سوا د هغه چانه اغترفا چې راډکې کړه غرفتن یو لپه بیده په خپل لاس سره، معمولی یو لپې راډکه کړه په لاسونو باندې او هغه یې وڅکلي نو خیر دی. فشربو نو دیو اوبه وڅکلې دې ټولو منه د دغه نهر نه، الا قلیلا منهم سوا د لږو کسانو نه، الا قلیلا منهم سوا د لږو کسانو د هغوی نه
چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د بدر د مجاهدینو د بدر د صحابو په شان د کې داغي تعدادو یعنی 313 کسانو 313 کسانو وبونس کړي او نور ټول وس کړي دا ډېر پوج او ډېر لخرو فلما جاوزو هر کلا چې پورې وته دا طالوت فلما هر کلا جاوزه هو چې پورې وته دا طالوت والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان راوړ او معه د دې طالوت سره قالو نو ویل اغي لا طاقت لنا اليوم نشتره هیڅ طاقت زمونږ د پاره نن ورځې بجالوت د مقابله د جالوت سره او جنودي او د لښکر سره جالوت د مخالف اکم کافر چې کم بيدینه او دیو داغي مقابله لتل د دیو نه تورات هم قبضه کړو او د دیو باندې ډېر سخت او تکلیفونه په تیر کړو ظالم حکمران او ظالم بادشاہ نو دیو داغه جالوت سره موږ د مقابله نه یو کوم چوبړي رسکلې وي قال الذين ويل اغا كسانو يظنون چې داغي یقینو انهم ملاق الله چې یقینا دیو مخامخ کیدون کړي د الله تعالی سره انهم چې یقینا دیو ملاق الله مخامخ کیدون کړي د الله تعالی سره کم من فئتن ډیر زلی یو ډلا قلیلتن لگا غلبت زور ورکیږي فئتن کثیرتن په ډلو ډیرو باندې ډیر کرتا یو معمولی ډلا یو لګ ډلا د اصله په لحاظ سرم کما اصله هم ور سره نه د افرادو په اعتبار سرم کما افراد هم ور سره نه تعداد هم ور سره کم دی خو لیکن د الله رب العالمین د طرفه امداد داغي سره زکای کی ایمان د ایمان دولت ور سره نو ډیر کرته یو لګ ډلا غالب کیږي په ډلو ډیرو باندې باذن الله په حکم او په مدد د الله تعالی والله مع الصابرین الله تعالی د صبرناکو سره دی ولما برزوا لجالوت مخکلاړه نور خورا واپس شو چې وبس کله وي خپغړه پا باندې غوي د امیر لیونه شوی دی د موږ د وبونه منع کوي او د موږ ته وبمڅ کوي د وبو سره سویمه در جهاد خو په مړه خېټه باندې کی دا خبرې کولې کنه وې د وبونه مسمنه کوي حلال وبدي څه منع خو نه دي دیو دا غینه انکار وکړه د امیر د خبره ونه منله نو بیا چرته دیو قتال کولې شو خېټه و پر سي دی واپس بیر تر روان شوې موږ نشو کولای مقابله او هغه 313 کسان چې هغه وب نه وسکلې هغه لاړل او هغه موږ مقابله کو کنه ولما برزوا لجالوت هر کلا چې مخامخ شو دیو د جالوت سره وجنوده او داغه د لخر سره قالوا نو ویل دیو ربنا ای زمنګ ربا افرغ علینا راتوی کا پمنګ باندې صبرن صبر وثبت اقدامنا او کلکه کا قدمون زمنګا خپی زمنګا وثبت او کلکه کا اقدامنا خپی زمنګا وانصرنا او مدد وک زمنګا علی القوم الکافرین په مقابله د قوم کافرانو کی الله مونږ له غلبه راکا الله بمونږ له صبر راکا الله زمنګ د خپی مضبوطه کا زمنګ د قدمونه مضبوط کا او کلک کا او مدد وک زمنګا غلبه را لراکا علی القوم الکافرین په قوم کافرانو باندې فهزموهم پس شکس ورکو دی طالوتیانو دی جالوتیانو لرا ورب فهزمو شکس ورکو دغر طالوت لخکریانو هم دی جالوتیانو لرا د جالوت لخکر لرا باذن الله په حکم او په مدد د الله تعالی وقتل داود جالوتا او قتل کو داود جالوت لرا دا داغي د هزیمت او د شکست صورت دی یعنی په لخکر کې د طالوت کې داود چې زوی د عیشا یا زوی د عیساو دا پکې شریکو چې د یهوذا ابن یعقوب علیه السلام د اولاد نو یهوذا د یعقوب علیه السلام زویو داغه په اولاد کې او داغه په لاس سره جالوت قتل کړل شو داغه تفصیلی قصې بیا مفسرینو بیان کړلی خو په قران یا په سنت کې داغه څه ذکر نشته داغه څه تفصیل نشته خو بای جالوت د مردار ک جالوت ختم کو داغه لخر هم ختم ک څه پکې ونیول
او څه مړه کړه او څه وتښتېده. وقتل او قتل که داود جالوت لرا واتاه الله الملک او ورکدت الله تعالی الملک بادشاہی والحکمت او پویا یا پیغمبری. کدا هغه داود علیه السلام کوم باندې چې زبور نازل شو او د الله پیغمبري، نو بیا مطلب دا د حکمت نه مراد بیا پیغمبري ده. او که چرته دا هغه داود نه بلکې بلی، نو بیا د دینه معنی بیا داسې کو والحکمت او پویا. والحکمت او پویا یا والحکمت او پیغمبري. وعلمه مما یشاء او وی خودل دتا د هغه څه نه چې خوښه د الله تعالی. ولولا دفع الله الناس او که چرته نوې د پکول د الله تعالی خلق لرا بعضهم ببعض زینو لرا په زینو نورو باندې په یو بل باندې نواله لفسرت الارض خامخا فساد براغلو په ځمکه کې. ولکن الله لیکن الله تعالی ذو فضل د فضل والدی علی العالمین په مخلوق باندې. تلک آیات الله دا آیاتونه د الله تعالی دی نتلوها علیکا چې لولو منګه دی لره تا ته پیغمبره بالحق په حق سره وانک لمن المرسلین او یقینا ته خامخا د رسولانو نه د لېږلی شو پیغمبرانو نه. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.